نن تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې د بایکاټ د مسله روانه ده. یاره د یهودو نه بایکاټ پکار دی او د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ پکار دی. اول نمبر خبره خدا ده چې ښه خبره ده دا هم یو قسم دشمنی ده د هغوی سره چې وشي د هغوی د مصنوعاتو نه بایکاټ کول، د هغوی د پراډکټس نه بایکاټ کول یو مسلمان لا پکار ده چې دا وکړي. خو زه یوه خبره کوم، دا خبره په غور باندې واورئ. دلته ځینې خبرې مولانو موږ ته داسې رامخې ته کړي دي، بیا ماته خلک وایي ته د مولانو خلاف یې. نو زه وایم مسله ورانه کړې مولانو ده. ټول مولان نه یادوم، باطل پرسته مولان. ګوره په بسکټو باندې او په شودو باندې او په کیکونو باندې زمونږ فکر کم طرف ته خلکو اړولی دی. بس د بسکټ نه بایکاټ وکړو، د کیک نه بایکاټ وکړو، بس دا د هغې سره دشمني ده. او دا مولا دی ولس ته نه وایي چې یو ولسه د اسرائیلو کیکونو له چې د ملک چې کوم قانون اجازت ورکړی دی قانون نه بایکاټ ولې نه کوي؟ ستاسو په دې خبره فکر کار کوي چې د بسکټو نه بایکاټ کې، د کیکونو نه بایکاټ کې، دې کیکونو لا د اسرائیلو کیکونو لا او د اسرائیلو شربت لا او د اسرائیلو بسکټ لا چې د مسلمان په ملک کې کوم قانون اجازت ورکړي، مولا صاحب را پاسه د دې قانون نه بایکاټ وکړه. که زما دا خبره سمه نه وي تاسو راته وویستئ. سمه خبره ده که نه؟ اوس د غریبانانو بسکټو پسې لګېدلی سي، دوکاندارانو په کیکونو پسې، او مولانو چې په دې نظام کې کومې غټې غټې وانې وکړي دي هغه د نه هېرې دي. والله العظیم که دا مولا د دې نظام نه بایکاټ وکړي ووایي چې زه د دې نظام برخه نه یم. ولې د مولا رزق په دې جمهوریت کې دی، د مولا رزق په دې نظام کې دی. او بله خبره درته کوم، تاسو کې چا دا تحقیق کړی دی په خپله چې دا بسکټ د اسرائیلو دي؟ چا دا تحقیق په خپله کړی دی؟ کسانو کې چا کړی په خپله؟ صرف اورېدلې خبرې دي. اورېدلې خبرې دي. ښه، اورېدلو خبرو کې زمونږ فکر داسې جوړ کړی موږ له دا اجازه هم نه راکوي چې تاسو خپل هم لږ تحقیق وکړئ چې دا شی نه رښتیا د اسرائیلو دي او که چېرته د بل چا دي. زه د بایکاټ خلاف نه یم، بایکاټ د ایمان حصه ګڼم، خو د مولانو دغله پالسي، د مولانو منافقت، د باطل پرسته مولانو د دې خلاف یم. خلکو ته اصل ټکی نه ورښي. خلکو ته داسې نه وایي چې د دې بسکټو نه بایکاټ وایي، د بسکټو له چې کوم نظام اجازت ورکړی دی د دې نظام نه بایکاټ وکړه. زما د مسلمان ملک دی چې د مسلمان ملک دی او اسرائیل یې تسلیم کړی هم نه دی، د اسرائیل کپنیانې څنګه راځي زما په ملک کې شی نه جوړوي؟ خو دا به کوم نظام اجازت ورکړی که نه؟ او دویم ملا صاحب په غټ پټکي باندې لګوي، بوتلې دي یو اړی یو راړی یو بسکټو باندې ګرځي او په مټایانو باندې ګرځي. ملا صاحب دی ولس ته نه وایي چې یو ولسه ورشئ، د حکومت ته ووایه چې د دې شي جر له بنده کا. دا خو زه دلته په خپلو روپو واخلم بیا یې هغه ته ګټه ورسېدل او په ځمکې اړوم. د حکومت ته وایي چې حکومت ته د اسلام دعوه کې، ته د مسلمانۍ دعوه کې، دا شی بند کا، د دې شي دا کارخانه بنده کا. والله دا موږ له سترګې تورئ را تورئ دا مولان په دې خبرو باندې اصل ټکی رانه پټوي دا مولانو. زه درته په دلیل څه وایم چې دا کوم نظام کې مولان پاتې کېږي دا نظام د مغرب نه راغلی، دا د یهودو او د نصواراو د طرف نه راغلی. اصل مصنوع، اصل پراډکټ د یهودو چې دی هغه دا نظام دی. ولې؟ ځکه دې نظام چې کوم دی نو دغه شیونو له دلته اجازه ورکړې ده. دې نظام د یهودو مصنوعاتو له دلته اجازه ورکړې ده. د دې نظام نه بایکاټ وکړه، ملا صاحب ووایه چې بس زه د دې نظام برخه نوره نه یم. خو ملا چېرته د دې نه بایکاټ کوي؟ بیا به دا غټ غټ ګاډي چې کوم دي دا مولان چې پکې ګرځي او دا 15 ګاډي تې مخکې 15 تې وروستی او 15 سره ټوپکو والی، دا به بیا څه کېږي؟ ملا د عمر رضی الله عنه په شان وخت تېرولی شي؟ نشي تېرولی. ملا داسې خبره کولی شي؟ نشي کولی. یاره بچي به رانه پاتې شي، مړه به مې کړي. ستا د دې علم مقصد څه شو چې ته په دې یېرېږې چې بچي به رانه پاتې شي؟ پاتې دې شي که نه؟ دومره خلکو نه پاتې شوي تېر تاریخ وګوره، ستا نه پاتې شو مولوي صاحب څه چل به وشي؟ اوس راځم دې نظام طرف ته، بس صرف د یو ټکي ته سوچ وکړئ. دا کوم نظام چې په موږ مسلط دی دې ته وایي جمهوریت، دا نظام راغلی دی د یهودو د خوا نه. تاسو به وایئ څنګه؟ زه به په دلیل سره ثابتوم. په یورپ کې خلک د کلیسا د نظام نه تنګ شو. بیا ته ساده پښتو کې دا ټکي تکراروم. یعنی په یورپ کې د مذهب حکمرانی وه، د مذهب بادشاهي وه. لکه دلته چې اوس مثلا د مولا بادشاهي، د مولانو بادشاهي، هلته د کلیسا د پاپ بادشاهي وه.
مذهب به باچایي کوله په یورپ کې خلک د هغوی د پابندیانو نه تنګ شلو چې د پابندیانو نه تنګ شلو هغوی د کلیسا په خلاف باندې څه شی وکړو بغاوت یې وکړو کله چې د کلیسا په خلاف باندې بغاوت وکړو په دې بغاوت کې مو سره د یهودو لاسو یهودو ورته ویلې مړ ول د دې مذهب نه ځان خلاص کړي ول د دې کلیسا نه ځان خلاص کړي کلیسا در باندې د خپل طرف نه پابندیانې لګولي چې دا به کې دا به نه کې دا به کې دا به نه کې د دې نه ځان خلاص کړي مړ ځان خپل قانون جوړ کړي چې هر څه په خپله خوښه باندې کوي نسوارای د کلیسا خلاف کړل چې خلاف یې کړل راپاڅېدل بغاوت یې وکړو پاپ ته ویلي چې خپلې کلیسا سره کار لري بار د حکومت په کارونو کې به ګوتې نه وي د حکومت په کارونو کې دا ورته یهود ویل داسې وکړي ویل د حکومت په کارونو کې به ګوتې نه وي دې ته وایي سیکولریزم بېدیني لادینیت مطلب د حکومت په کارونو کې به دین کار نه لري دې ته سیکولریزم وایي یعنی خبرې ته توجه کوئ د یورپ والا له یهودیانو د سیکولریزم نظریه ورکړله د مذهب په خلاف باندې چې بس ځان له خپل قانون جوړوي د مذهب په قانون جوړولو کې کار نه چې څنګه قانون هم خو ځان له خپل خوښې قانون جوړوي ښه بیا ورته دوی وویلې چې اوس به دا سیکولریزم موږ څنګه نافظوو لکه دا نظریه به په دې خلکو څنګه منو چې ملا به په سیاست کې کار نه لري مذهب به په سیاست کې کارو مذهب به په قانون کې په دولت کې کارو نه لري دا به په دې خلکو منو څنګه نو د جمهوریت نظریه ولا راوړل ویل دا د نافظولو لار ده د جمهوریت نظریه راوړله بس ویلې دا به پارټیانې به جوړې کوي دغه شانې کې د کمې پارټۍ چې ډېر روټونه رااله نو هغه به څه وکړي د هغه به حکومتي نو بس چې هغه ځان له څنګه قانون جوړوي که د مذهبي خلکو حکومت راغی خیر هم دې خبرې ته بس ځان له د اسلامي قانون جوړ کړي که د نېشنلانو حکومت راغی مثلا هغوی دې ځان له خپل قانون جوړ کړي که د پیپل والا راغی هغوی دې ځان له خپل قانون جوړ کړي بس چې د چا اکثریتو او ځان له څنګه قانون جوړول غواړي بس جوړوي دي هغې چې سوچ وکړو یا دا خبره خو صحیح ده یار دا خو صحیح خبره ده نو د سیکولریزم د نفاذ دپاره هغوی د جمهوریت د لارې انتخاب وکړو د جمهوریت په لاره باندې د بېدینۍ فکر په خلکو باندې ومنو چې مذهب به د سیاست سره کار نه وي د دولت د ملک د امورو سره کار نه وي اوس هم ډېر مولان دا خبره کوي چې یاره ځینې خلک دا خبره کوي چې بس ملا دې په خپل جومات کې کینی او د ملا به د سیاست سره کار نه وي دا خبره غلطه ده موږ وایي سیاست کار د چا دی د ملا دی د علماو کار دی سیاست خو کوم سیاست پیغمبري سیاست انګریزي او مغربي سیاست نه ګوره ګوره د یو ټکي ته بیا لږ فکر وکړي مولان وایي علما چې موږ د پیغمبرانو څه وارثان پیغمبرانو سیاست کړی موږ وارثان موږ هم سیاست کوو موږ وایي بیخي صحیح خبره ده چې مولوي صاحب ته د پیغمبر وارثي پیغمبر سیاست کړی تالم په کار ده چې تم څه وکړي سیاست وکړي خو هغه میراث تا ته پاتې دی چې کوم میراث تا ته پیغمبر پرېښی ځکه ته میراث وارث ګرځېدلی که ته د یهودو میراث رالی ته د پیغمبر وارث نه بیا ته د یهودو وارث یې زه به تا ته د پیغمبر وارث هله وایم چې کله ته د پیغمبر نظام د پیغمبر سیاست راوالی تا د یهودو سیاست راخیستی د لحاظه مولوي صاحب ته د یهودو وارث یې او ته د پیغمبر وارث نه یې که چا ما ته دا ثابته کړله چې دا موجوده سیاست پیغمبري سیاست دی زه به ورته په کاغذ باندې د خپل قتل جواز ولیکم چې بس ما مړ که او زه د خپل خونه نه غواړم البته زه به دا ثابتوم که ما نه چا مطالبه وکړه چې دا پیغمبري سیاست نه دی دا مغربي او انګریزي یورپي سیاست خبره باندې فکر کار ورکو که نه نو خبرې له اوس راځو دا خبره ثابته شوله چې دا جمهوریت یا دا کوم نظام د مولان چې پکې دي دا د یهودو جوړ شوی نظام دی نو چې د بسکټو نه بایکاټ کې د دې نظام نه بیا نه کې تاسو نه تپوس کوم زه چې یو سړی د یهودو د بسکټو نه بایکاټ کوي او د نظام نه کوي نو زما حق نه جوړېږي چې زه پې خبره وکړم جوړېږي زما حق بسکټ خو غریب خرڅوي ځکه مولوي صاحب په منبر باندې کښېني او د بسکټو نه بایکاټ وکړي که دا بسکټ چا وخوړل دا حرام دي یوه پرون ویلې که دا بسکټ چا وخوړل دا حرام دي او چې په کوم نظام کې مولا ناست او خېټه پکې ډکوي هغې ته دې حرامو نه وایي خو انشاءالله موږ څه دپاره موږ به وایو که نه موږ څه چې د دې خلکو نه لګي د دې مولانو صرف په دې ټکي راسه نه لګېږي چې موږ خلکو ته پاکه خبره ال وایو او ال به نه وی موږ خو ال وایو چې په هر صورتي موږ دا علم زده کړی د دې لپاره چې ال وایو دې خلکو ته هر څه ور په ګوته کړو چې یا خلکو
دا کوم مولان چې تاسو ته چغې وایي که نه یاره دا د قبر عذاب نه مني، دا د قبر د عذاب نه منکر دي او دا د پلاني شي نه منکر دي او یو غوبل یې جوړ کړی. دا د دې دپاره وایي چې تاسو موږ نه جدا کړي. لکه چې اوس ستا دا فکر جوړ شو چې پنځپیریان د قبر د عذاب نه منکر دي، ته دلته راځې؟ ته به نه راځې. نو چې ته نه راځې نو ته به زمونږ د خبرو نه څه بچ. لکه موږ چې کوم ال وایو که نه مولوي صاحب چې ویل هغه ال به ستا غوږونو ته نه درسي، بس مولوي صاحب به خپل کاروبار کوي، لکه هغه به څوک به پرې نه خبرېږي. خو که ته دې جومات ته رالې او دلته موږ سره کېناستلې او موږ درته ال وویې نو بیا ته د مولوي صاحب په دوکاندارۍ باندې خبرېږي. نو په دې وجه هغوی کوشش دا کوي چې تاسو موږ نه لرې وساتي. الله دا نه مني او دا نه مني او دا نه مني، هر څه منو خو د مولانو دوکانداري نه منو. لکه دا حقیقت دی. نو زما عزتمندو دا یهود او نصارا چې کوم دي دا زمونږ دشمنان دي او د دې سره دشمني هو په بسکټو هم وسه وپالئ. زه دا نه ویم اوس به که دا خبره چې هغوی واورېده اوس په ما باندې د کفر فتوا راکوي وایي دا اسرائیلي دی یهودي دی، قسم دی ورکوي په خبره به ځان نه پوهه کوي، وایي به دا هم یهودي دی. فتوې خو سره داسې پرتې دي ماشاءالله چې یو درس دي وباسي، اوس به وایي دا یهودي دی. نو په دې وجه باندې دا وضاحت کوم چې بایکاټ وکړه د بسکټو نه هم وکړه. خو اصل شی چې د کوم په ذریعه باندې زما او ستا په خلاف جنگ شروع دی چې هغه دا نظام دی، د دې نظام نه بایکاټ وکړه. اصل شی دا دی. مسله به هله حل شي چې کله تا د دې نظام نه بایکاټ وکړو، تا وویلې چې صیبه زه نه منم چې په پاکستان کې د اسرائیلو کپني کار وکړي. یعنې اصل ته دې کله لاس واچاو د کوم ځای نه چې کار کېږي بیا به کار وشي. او که نه ته بوتلې راړی کله په میخو اړې او کله په ځان اړې او کله په سپو اړې او چې زه بایکاټ کومه. صحیح ده بایکاټ دی خو ګوره دا یې حل نه دی. دا جذباتي ولس دی، دا زه پېژنم. دوی چې څنګه په دې بوتلو کې د جذباتو نه کار واخیستو چا په چاکوان وول، 10 ورځې پس به دا جذباتي قام د دې نه خبر هم نه به د اسرائیلو نه خبري نه به د فلسطین نه خبري، بیا به همدا قام یو دا بوتلې به راخلي او څه به کوي سکي به. دا جذباتي ولس دی. لہذا چې کوم اصل نظام دی د هغې نه بایکاټ پکار دی. د حکومت ته ویل غواړي چې یاره دا کمې کفنینې بهرنۍ دلته کار کوي او هغه د یهودو سره مرسته کوي، دا شی د سټې نه بند کړه. بیا به زه دا مولان صاحبانو ومنم. او که یو سړی ما ته وایي چې تی ووایه نو زما خو دې ځای پورې د ویلو حق و. مخکې خو چې کوم دی زه به دا ووایم چې د دې ټولو خلکو فکر چې دی زما نه مختلف دی، د دې ټولو خلکو فکر زما نه مختلف دی، خو زما دا حق جوړیږي چې زه دا خبرې وکړم. نو زما عزتمندو یهود او نصارا هغه زمونږ او ستاسو دشمنان دي، زمونږ د دین دشمنان دي. هغوی کوشش دا کوي چې دا کومه ډیوه بله ده د قرآن او د حدیث، دا کومه ډیوه بله ده د اسلام او د ایمان، دا کومه ډیوه بله کړې د مولا او طالب، دا ډیوه څه کړي مړه کړي. خو زمونږ به کار څه زمونږ کار به بلولي، موږ به بلوو. ښه زمونږ کار به دی چې موږ به دا بلوو. که ډیوه کې تیلو ته ضرورت و تیل به ولا راوړو، که ډیوې بلونکي ته ضرورت و بلونکي، خو لکه دا ډیوه به مړه کېدو ته نه پرېږدو. یعنی موږ به دا خپل کوشش جاری ساتو، مدرسې به آبادې ساتو، جوماتونه به آباد ساتو.